नजर आता है, मैं को मिटाकर मन नजर आता है, मन को झुकाकर रब नजर आता है। अब मैं आलिफ खान शरीफों को बुलाना चाहूंगी कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार पेश करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। یو پرېکړې ښه ده دغه ژبه په چاړه د قصاب حقه خبره چې د زور مخکې کولی نه شي. راغلي ټولو مېلمنو مشران چې کوم موجود دي ټولو ته سلامونه وایم، مننه کوم. بیا په خاصه توګه باندې د الاسا سکول د انتظامي او د پیر صاحب پیر اسد کمال صاحب او دغه شانتي اسد صاحب پیر صاحب صاحب د هغوی مننه کوم. مخامخ راته ډېر ستر مشران ناست دي، علما هم خبرې وکړې او پروفیسر صاحب هم خبرې وکړې او موږ هم د دغه سکول وزټ وکړو. الحمدلله خپل ځان دپاره فخر ګڼو چې هر کال دې سکول کې فنکشن وي نو ډېر په عزت او په درناوي م رابلي او دغه سټیج ته م رابلي او سټیج نه علاوه چې کوم دی د دغه ماشومانو هغه ټیلنټ راته هم ښایي. نن چې موږ په ځای کې دا کومه دستوره د پرونه داسې را جوړه شوې ده یا په سټیج باندې دا کوم ماشومان پرفارمنس کوي، یقینا دې سره د دغه سکول سټاف استادانو مثانو شاته یو ډېره لویه خواري پرته ده او د هغه خوارۍ وروستو دغه واړه واړه ماشومان چې کوم دي سټیج ته راختل په سټیج باندې پرفارمنس کول نو دا ډېره ګرانه ده. خو دې کې د استاد کمال دی او دغه سکول د سټاف چې هغوی پکې کومه خواري کوي نو هغوی ته هم زه داد ورکوم، خدای تحسین ورته پیش کوم. بیا چې کوم موږ بریفینګ راکړی شو د هغه ماشومانو او هغوی کوم هنر موږ ته وړاندې کړه چې هغوی په خپلو ګوتو باندې په خپله خوارۍ سره څه جوړ کړي وو نو د هغې هم ډېره ستاینه کوو او هغه ماشومانو ته هم خدای تحسین پیش کوو ځکه چې هر ماشوم د خپلې پوهې مطابق داسې څیزونه جوړ کړي وو چې زموږ په معاشرې کې د هغې ډېر اشد ضرورت و او دې سره سره هغه ثقافت او زموږ هغه پخواني دور چې یو ماشوم یې د مستو کټوې او هغه د ساګو کنډولې چې د څه نومونه زموږ نه مېر دي هغه موږ ته رایاد کړل په دغه کې نو یقینا دا سکول د دغه مشران هغوی سوچ قام پرست دی او زموږ په پښتنو کې زموږ په دغه کلچر دی خو موږ خپل کلچر هېر کړی دي نو په داسې سکول کې هغه چې کوم دی نو موږ ته بیا را ژوندي کړل او ډېر حیران هم پاتې شوم چې دومره واړه واړه ماشومان هغوی په انګلیش ژبه کې بیا په اردو ژبه کې او بیا په پښتو ژبه کې بیا د هغوی د پښتو الفاظ چې نه موږ شاعران مخې ته ناست دي دا پښتو نه موږ لوستی شو نه یې ویلی شو نه یې لیکلی شو نو په دغه سکول کې چې ماشومانو ته د پښتو دغه ورښودنه په کوم انداز کې کېږي نو دا خو هم د ستاینې ده. زه په تنګي په هوره ولاړ یم مې ته مې سلیمان خان هم ناست دی او ظهیر محمد زی ناست دی د تنګي خبره کوم دا نن دا کومه دستوره چې ده د تنګي تاریخ لیکي دا د تنګي تاریخ لیکي کله چې د الاسا سکول په 2002 کې دې بنیاد کېښودی شو نو اسد صاحب ناست دی ډېرو خلکو خندا کوله ډېرو خلکو یې کاروبار دی ډېرو خلکو یې یاره دا څنګه سکول دی یاره دا به مخکې لاړ نه شي خو زه د دوی هغه خدمت ته هغه جذبې ته سلام کوم چې نن لوی بلډنګ ولاړ دی الاسا سکول کې هغه ټولې دغه شته چې کوم په 400 کې په لوی لوی سکولونه یعنې لوی لوی نومونه دي په مناسب فیس سره زمونږ هغه پسمانده علاقه چې هغه جوړه ده بیرګړی دی سوګي دی سارسنګ دی میولې دي دا خلکو یو خواهش چې زمونږ بچي په پبلک سکول کې سبق ووایي. ما د یو ماشومې سره اوس خبرې کولې وي د پاڼې جلندې وه هغې چې په انګلیش کې او په اردو کې په کوم انداز کې خبرې وکړې نو
زمونږ دغه خوره کې دغه علاقه کې چېرته کې یا ګاڼۍ دي یا چې کوم دي سکولونه شته دي نه هغه شانتې وسایل نشته خو نن هغه بچی او هغه بچي چې کوم دي هغه هلته سکول روچت کړل او دلته کې هغې زده کړه کوي نو مستقبل موږ دا ګورو چې زما د میزاډیر یونین کونسل نه او زما دغه پسمانده سیمې نه ډېرې تکړه ماشومانې په دغه 2002 والا 2022 کې تای شروع شو ډېر دې ووتلې او ډېر مستقبل کې چې کوم دی هغه وځي نو دا کریډ چې کوم دی زه د هلسه سکول دغه انتظامي ته ورکوم او د هلسه سکول انتظامي ته دا وایم چې دا تاریخ لیکل کېږي په تنګي کې غټ غټ خانان دي د ایشیا لوی خانان حسابېږي لوی لوی بیروکریټ دي او ډېر پاورفل دي خبرې منل کېږي خو صرف د تنګي نه بلکې زه ټول 400 د بیروکریټو نه ګیلمن دی چې دوی په غټو غټو څوکو پاتې شو چیف سیکرټري م رالو کم کم نومونه خو خپل علاقې نه هغه شانتې توجه یې ورکړه نن د هلسه سکول دغه دستونه دا په میډیا هم کتل کېږي دا به خلک هم ګوري د دې نه به نور خلک چې کوم دی برت هم اخلي نور سکولونو کې هم دغه شانتې فنکشنونه شي پریکټیکل چې د ماشوم کوي موږ یا ګوټه لګولې وي یا موږ استاد چې کوم دی نو چې ډوډۍ وکړو څه ورله ورکړو نو زه دا یقین سره یم چې د هلسه سکول ماشوم چې کله پریکټیکل کې تپوس پوښتنه کېږي نو هغه په پریکټیکل کې چې کوم دی هغه هنر هغه په خپل زده کړی دی صرف د سکول ورته سپورټ دی چې هغه کوم څیزونه جوړ کړي دي نو خو سبا ورته په یو کالج کې یا دوی ټیکنیکل کالج ته لاړ شي نن سبا زموږ په دې ملک کې هنر ډېر زیات ضرورت دی چې ماشومان هنر زده کړي روزګارونه خو شته دي نو خپل روزګار هم کولی شي خپل قسم هم کولی شي یا بهر ملک ته لاړ شي نو هلته کې هم دا کار کولی شي نو د خبرې مقصد مې دا دی چې تاریخ نه پټېږي د دې دنیا نه خو زمونږ تګ دی دا خو نه ده چې سار راپاسو ماښام کور ته لاړ شو ځان سره احتساب نشو کولی یا زموږ په دې 400 کې شورا دي او بیا هغه په خاصه توګه تنګي کې هغوی یې بله ورځ د 14 کتابو مخکتنه کوله محبوب یاسر صاحب هلته مشران ناست دي او زه پکې زه چیف ګیسټ روبللم او هلته کې چې ما هغه کتابونه وکتل د دې شاعرانو هغه خوارۍ مو وکتلې نو په خپلې مدد آپ چې کوم دی هغوی خپل یو کوشش کړی دی خو زمونږ د تنګي تاریخ یې په کتابونو کې ژوندی ساتلی دی نو ما دلته خو د سلیمان خان دا نوم واغسته یا د ظهیر محمد زی دا نوم واغسته یا دلته د شاعرانو ما دا نوم واغسته دوی یو کوشش کوي یو ښه روانه کړی دی یو خپل وس کوي څوک یې د سوشل میډیا په ذریعه کوي څوک یې په میدان باندې کوي څوک یې ماشوم ته د پین په دغه باندې کوي نو ضروري د بل ځای نه خو زموږ په تنګي کې دې دپاره کوشش کوي نو زه هغې خلکو ته دا وایم چې نن هلسه سکول چې کوم دی دا یو برانډ دی دا یو ډېره لویه اداره د تنګي دپاره یو ډېر لوی بلډینګ یو ډېر ښکلي ځای د پارکینګ سهولت ماشومانو ته د اسمبلۍ میدان سکولونه هم په وړو وړو ځینو کې جوړ کړي وي د هغه د کاروبار دا آصف صاحب چې کوم دی یا ولته مزدوري وکړي وګټي روړي په سکول کې لګوي زموږ د دې سره یو واسطه ده او ګورو محنت کوي بل عجزي ده پکې په دې کې څومره ماشومان دي لکو پیسونه چې کوم دی هغه بند دي خو چېرته ماشوم یې تنګ کړی دی ماشوم ته هغې د هغې عزت نفس چې کوم دی هغه یې مجروح کړی نه دی نو دا د هلسه سکول کمالات دي همدغه وجه ده چې نن د 1000 نه زیاته شمېره دغه سکول کې نو دا زه آصف صاحب ته اسد صاحب ته او ناصر کمال صاحب ته د تنګي تحصیل د طرف نه د خپل تجربې مطابق چې زمونږ د تنګي په ترقۍ کې په سوکالۍ کې په پرمختګ کې او د تعلیم په مخ په وړاندې بوتلو کې به ستاسو یو مهم رول وي او تاریخ پلي کړي د دې دنیا نه به تګ دی تاریخ پلي کړي چې تاسو دلته کې څه ورکړل نو زه ډېره زیاته مننه کوم د خپل طرف نه د پوره ملاتړ
د تعاون یقین درکوم هغه ماشومانو ته چې نن دا دویمه ورځ ده دا دستوره را جوړه شوې ده دغه ماشومانو چې کومه خواري کړې ده دا خواري په پریکټیکل لایف کې او په مستقبل کې دوی چې مخکې ځي 12 او دوی نه بیا پوښتنه کېږي هغه رټه سیسټم هغه دغه سکول کې نشته دی پریکټیکلي ښودنه کېږي نو دا زموږ د دغه لسه سکول چې کوم دی دا موږ خپل سکول ګڼو د خپل تنګي دپاره یو ډېره لویه اداره ګڼو دلته کې چې په سکولونو کې د تعلیم په مخ په وړاندې بوتلو کې چې هم کردار کړی دی هغه تاریخ لیکي چې نور سکولونه دي او هغه سکولونه هم دغه شانتې دستوري را جوړوي چې ماشومانو ته موقع ورکوي نو دا زموږ دپاره ګټه ده زموږ د تنګي چونکې ډېر پسمانده پاتې شوی دی هېڅ قسمه توجه ورته نشته د تنګي قابلیت ټیلنټ چې کوم دی هغه نه پټېږي نه پټ دی او په ډېرو غټو غټو څوکو چې کوم دی خلک دي خو تعلیمونه یې بار کړي دي نو انشاءالله مستقبل کې چې کوم دی دا الس سکول شانتې اداره دا به موږ له ډېر ښه افسران راکوي ښه سیاستدانان به راکوي ښه وګړي به راکوي نن چې موږ کومه دستور وکړه نو دا د ستاینې ده نو ستاسو د ټولو یو جهان مننه اجازت پاخلم په دغه شعر سره چې ګوتې قلم کومې قلم شي تور ته به تور سپین ته به سپین لیکمه ډېره